ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین راسره یاسر خان دی موجود یم په کلیاس کې چېرته چې نن 11 بجې شعیب اختر خور ته وسپارلی شو. شعیب اختر څوک و؟ شعیب اختر د تیلیسیمیا په رنځ کې اخته یو ماشوم و، یو مریض و او د دغه رنځ یې تر ډېر وخته پورې مقابله وکړه. کوم ماشوم چې د تیلیسیمیا په رنځ کې اخته وي نو دی د بل په وینه باندې ژوند کوي، خو د ده شناخت سو چې چارسدي ته کم ډي پي او راغلی دی نو ده د ملاقات خواهش ظاهر کړی دی او هغه ورسره ملاقات کړی دی، ورته یې ګفټونه هم ورکړي دي او ښه پروټوکول یې ورکړی دی. بیا زیب الله خان دلته یو ډي پي او راغلی چې هغه ورته ډېر لوی پروټوکول ورکړو، بیا په ګاډي کې چې کوم دی نو کېنو تر دې آی جي پي سره ډي آی جي سره او ډېرو غټو افسرانو سره د تیلیسیمیا د ماشوم خواهشات وي چې زه پایلټ جوړ شم، یو ورځې له زه یو ورځې له دا جوړ شم، زه د سره ملیو شم، زه پولیس جوړ شم. نو د دغه پولیس خواهشات چې کوم دی هغه ترسره شو. نن هغه خور ته وسپارلی شو. مرخښ دی، رمضان المبارک دی او د دې دنیا نه به ځو. ګرانو کتونکو په دې موقع باندې زه د ملګرو سره ناست وم، نو داسې سوکالز رالل نو دوی سره مې خبره کوله نو دوی هم خاندل چې دا کوم قسم قوم سره موږ مخامخ شو او دا قام دا په دې پښتنو کې دی. د پښتنو کې یو دا دغه شوی دی چې دا مور خور د کنځلو دوی ته دوا شوې ده چې په کومه طریقه باندې به دا خلک کنځي. یوه دویمه دا ده یاره ته خلکو له څه ورکې او لږ لږ څه ورکې او دې ویډیو ته ډېر ضرورت دی. زه دغې پښتنو ته وایم، دغه ایماندارانو ته وایم، ایماندار ولې چې به ایماندار دي، 5 وخته لمونځ هم کوي، تسبیح به هم لاس کې وي، تهجد به هم کوي، دا به ډېر زبرګان وي او دوی به شپه ورځ لګیا وي او په غریبانانو کې به تقسیم هم کوي. نو ځکه ماته دا نصیحتونه کوي، ځکه چې دا څیزونه نه کول نو ماته به دا نصیحتونه نه کول. نو زه دوی ته وایم چې وروره دا تاسو کوم تقسیم کوئ که نه د دې نه لږ حصه ماته راولېږئ نو زه به پټ پټ د خلکو له ورکوم. نو دا ویډیو دا ایډیټینګ کول دا په دې باندې ام بي لګي لوی دغه خو موږ کیلو چای ورکوو یا نیم پو چای ورکوو یا صرف دا پخې چاولې ورکوو. نو د هغې نه ښه دا ده چې پټې ورکوو نو موږ به د دې څیزونو نه هم خلاص یو. نور هسې ټرټر مه کوئ، د دې ټرټر نه څه نه جوړېږي. ظالمانو د الله د قهر نه ویرېږئ، بس صرف دې خبرو له تکړه راغلی چې به زه به څنګه به زه دا خبرې وکړم. دا د 10 کالو نه علب خان شیرپو الحمدلله علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د 13 کالو راسې ورکوي، روژې م ورکوي، وړه م ورکوي، غوړي م ورکوي، چای م ورکوي، چیني م ورکوي. الحمدلله د خپل رب لاک لاک شکر دی. نو دا خو مې صرف هغې خلکو دپاره یو څو خبرې کولې او دا زه ورکوم. نو خو تاسو ورکول کوئ نو پټې به هم دا کوو. په دې موقع مې په دې کولې چې دا شعیب اختر ماشوم چې کوم دی د ده زموږ د چارسدي یو ډېر پیژنګلو په دې وه چې د ویډیو به ډېرې وایرل کېدې او دا به کتې کېدې چې کوم د افسر سره به دې میلو شو. نو د پولیس په پیجونو باندې هم شعیب اختر شته او شعیب اختر یو ورور چې کوم دی نو 30 کاله مخکې بل هم د دې تیلیسیمیا په رنځ کې اخته شوی دی. شعیب اختر یتیم و پلار یې شته دی نو او مور یې چې کومه ده هغه چې بېګا مړ کېده نو مور ته څه وایي، مور ته وایي چې ښه نه بښنه راته کوه، اړه مې پړق شوي. نو هغې نه پس موږ به مور سره هم خبرې وکړو، خو هغه خپل غم کې دی. ماما دی را سره وروڼه دې وخت کې بس شوګیری کړی د اوده دي او موږ رالو کورسۍ خالي وي خو دا 2 ملګري ناست دي نو دوی سره به خبرې اترې وکړو. غرمه ده. ستاسو نوم دی وروره؟ زما جي سید محمد. سید محمد صاحب ستا خوری و؟ زما خوری بالکل راوځي. دې د پیدایشي هم دغه شانتې په مرض کې اخته دا پیدایشي داسې بالکل راوځي. د یو بل ورور هم داسې و، تقریبا 22 سال مخکې هغه وپاچی دی، 22-23 سال مخکې یو. دلته به وینه څومره وخت پس بدلېده؟ وینه به تقریبا کله میاشت کې 2 پیرې متخدلې ده، 3 پیرې متخدلې ده، 1 پیره متخدلې ده. دا به کوم ځای ده تاسو به ته؟ دا الخدمت ته. داسې نور هسپتالونو ته؟ نور هسپتالونو ته هم ډېر بوتلی رابوتلی دی. ناوجي خو دا ته ووایه چې داسې ماشوم دا خواهشات ډېر ظاهروي که نه، دی به د پولیس څونه افسرانو سره میلوي؟ ډېرو سره میلاوه شوي چې دلته هم ولې راغلي، دا هم ولې دغه شی دی هلته کې زه یې ولې ځان رسولی دی او ډېر زیات د پولیسي خوښه وړې ډېره زیات دی خوښه وځي بالکل او ډېره زیات چې زه پولیس کې شم. چې زه پولیس کې شم. هغوی ورته ویل تقریبا داسې کله د 18 سال شي بیا به تاله موږ پایل جوړ کړو، دغه به سټارټ کړو، تنخواه به سټارټ کړو او جي نوکري به یې شروع شي.
او د ده خو وردي هر څه کور پراته وردي هر څه شته کور کې پراته دي بالکل او جي هېڅ پي وردي هم ده او ډي هېڅ پي پې هم ورته ده ډي او پي DSP بالکل او جي هر قسم ښه بېګا مور ته څه وایي مور ته یې ویل یاره بس ویړه مې ټک شوي او زه دنه لاړم اخنه مخنه راته کوه تقریبا بېګا چې دا دوباره موږ وتلو هسپتال ته نور وروڼه یې ټیک دي نور یې بالکل ماشاءالله صحیح دي دوی څو وروڼه دي دوی اوس دې وخت کې پیل څلور پاتې شول او پلار یې کله وفات شوي پلار یې تقریبا دا یو نیم کال وشو تقریبا دویم کال یې روان دی دویم چې وفات شوي او جی داسې کله کله دې ورسره خبرې شوي چا څه جي د شعیب اختر سره ولې نو ډېره جي لکه چې بېګا چېرته مله لاړ تپوس شو؟ له لاړم تقریبا بله شپه له تپوس له لاړم ډنډرې منډرې مې مله واخېستې بس ناست وم ورسره دغه مې ورسره کوله ګپ شپ یې ښه لګو ګپ شپ یې راسره کوله تکړه خو ګزاره یې کوله خو دا بېګا دوباره بس بیا خراب شو دا کوم اپریشن چې وشو نو دې سره خراب شو یار دې اپریشن چې وشو ګزاره شوې وه تقریبا یو میاشت نیمه خو هغې نه بعد بیا سړی بیا خراب شو دا یې پړپوس یې وله کړ پړپوس یې دغه ته خوا کړی تورې ته لرې کړو هغې هم ډېره خرچه راغلي نو بس هغه موږ په سیاد کارت باندې وکړو جي ها اعتباد کې ستاسو موبایل نمبر څه دی 0313 790 1013 صحیح ها ګرانو کتونکو دا شعیب اختر ماما سره هم خبرې اترې کولې شعیب اختر اوس په دې دنیا کې نشته زما به تاسو ته دا خواست وي چې کوم ځای کې تیلیسیمیا مریض وینې دوی له مینه ورکې د دوی خواهشات وي دوی سره کینې ستاسو د ناستې سره دوی کې وینه پیدا کیږي بل دوی زما ستا په وینه باندې ګرځي ښه د دوی ژوند چې کم دی دوی باندې وینه بنده که بس مړه بل په دې موقع باندې زه دا وایم چې کومې رشتې تاسو کوئ په خپلو کې وي نو د هغې نه مخکې خپل ټیسټونه کوئ چې داسې رنځونو نه بچ یې دلته اگر چې دوی دا و چې یاره هغوی کې دا فرق نه و خپل رشته دار و دا ماما دي دغه اوښې دي دا څو دا د ما اوښې وجي اوښې دي تره زوی مې تور زوی دی ترور دوی مې ترور ترور زوی یې و که نه نو دوه ماشومان چې مړه شي نو ضرور دوی کې څه ناڅه نقصو د دې وینې او دغه نو دې کې لږ احتیاط پکار دی الله پاک ته هغه له جنتونه ورکړي الله د دې خاندان له صبر ورکړي تاسو ته مې دا خواست وي چې تاسو خپله وینه ډونیټ کوئ نو تیلیسیمیا ماشوم پکې یاد ساتئ دغه ماشومان ستاسو په وینه باندې ګرځي او شعیب اختر نن من کې نشته خو د شعیب اختر یادونه شته کم پولیس افسرانو سره چې میلاو شوي دي یو شمېر پولیس افسرانو سره میلاو شوي دي او ډېر لرې لرې ګرځېدلي دي خلکو بوتلي دي ګفټونه ورته میلاو شوي دي وردي چې به یې چولې وه ډېر ښه به ښکارېده نو به دغه ژوند و دا د کلیاس اوسېدونکي و دې وخت کې موږ د نواز خان په دیره کې ناست یو چېرته چې دوی دوا کې ناست دي خلک هم غریبانان دي دومره شتمن نه دي نو د دوی سره هم تعاون کولی شي ډېره